نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د امام مهدی علیه الرضوان د راتلو نه مخکې د دنیا صورتحال وسوي او د مسلمانانو چې کوم د حالت موجوده نو د دې موجوده حالاتو نه د وتو لپاره لار سره نو یقینا د حالاتو نه د بچ کېدو لپاره د غلطو حالاتو نه بچ کېدو لپاره او د کامیابی طرف ته تلو لپاره زمونږه چې کوم لار ده نو هغه د قرآن او د حدیث لار ده. د قرآن او د حدیث طرف ته چې څومره مونږ توجه کوو او د هغې نه چې فقهاو کوم خبرې مستنبط کړي دي هغې طرف ته څومره مونږ ورځو نو دومره به زمونږ د بچاو لارې وي. او د قرآن او د حدیث د مسایلو دوه قسمه دي. یو هغه احکامات دي چې کوم عمومي احکامات دي لکه مثلا روژه ده، زکات دی، حج دی، مونځ دی، ایمان دی، ذکر اذکار دی، تلاوت دی، مسلمان سره ښېګړه د امر بالمعروف نهي منکر دی، جهاد دی. او دویم چې کوم دي نو خصوصي احکام دي. دا د عمومي احوالو دپاره عمومي احکامات دي او د خصوصي احکامو د احوالو دپاره خصوصي احکامات دي. لکه څنګه چې مونږ ګورو لکه په نورو ورځو کې هم خلک ذکر کوي، تلاوت کوي، خو چې کله روژه شي نو بیا ډېر زیات ذکر کوي، ډېر زیات تلاوت کوي. ولې چې دا هغه خصوصي حالت دی نو د هغې دپاره خصوصي احکامات دي. دغه رنګې لکه هجرت عام طور مسلمانانو له پکار او عام طور نه مسلمانانو کو او چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدینې ته روان شو، صحابه کرام مدینې ته روان شو، نبی اسلام مدینې ته ورسېدو نو په دغه وخت کې د ایمان وروړو دپاره شرط دا و چې هجرت وکړي. خصوصي حالت و نو د هغې لپاره خصوصي حکم رالو. دغه رنګې لکه مونږ وینو چې د قربانۍ په وخت کې حدیث کې دي د ټول نه بهترین عمل هغه قرباني ده. ولې چې وخت د قربانۍ ده نو عمل د قربانۍ ده. او د حج په ورځو کې د ټول نه بهترین عمل هغه حج دی. او کله چې یعنې سړی عمرې له لاړ شي یا حج له لاړ شي نو د ټول نه بهترین عمل تلاوت، ذکر اذکار او دغه رنګې یعنې نوافل د هغې نه بهتر عمل هغه چې کوم دی نو طواف دی. او د حج په ورځو کې د ټول نه بهترین عمل چې کوم دی نو هغه د حج اعمال دي. او بیا د ټول نه بهترین ورځ چې کوم په دنیا کې بهترین ورځ ده هغه د عرفې ورځ ده نو د عرفې په ورځ د ذکر اذکار تلاوت او د هر څه نه بهتر بیا چې کوم دی نو دعا ده. نو معلومه دا شوه چې د مخصوص احوالو دپاره مخصوص احکامات دي. نو زمونږ د بچاو د قرآن او د حدیث په نصوصو کې ده چې څومره قرآن حدیث نصوص ته مونږ توجه کوو او د هغې نه مونږ احکامات راوباسو نو دومره به زمونږ بچاو وي. او د څنګه د عمومي احوالو دپاره عمومي احکامات دي په قرآن او په حدیث کې نو دغه رنګې د خصوصي احوالو دپاره خصوصي احکامات دي. نن سبا چې امت باندې کوم د حالت دی لکه مثلا د افغانستان حالت، د کشمیر حالت، د فلسطین حالت او دغه رنګې د یمن حالت، د شام او د عراق حالت، د برما حالت او د نور د انډیا د مسلمانانو، د پاکستان د مسلمانانو حالت نو د دې حالاتو نه د بچو دپاره مونږ مرجع او زمونږ چې کوم دی نو د تېښتې ځای هغه قرآن او حدیث دی او زمونږ فکر ده چې څومره هغې طرف ته مونږ متوجه کېږو، قرآن او حدیث نصوصو ته څومره متوجه کېږو او د هغې نه څومره ډېر عمل کوو نو دومره به زمونږ د خلاصۍ لاره واضحه وي. نو د قرآن او د حدیث باندې عمل نه مراد صرف عمومي احکامات نه دي بلکې دې سره سره خصوصي احوالو خصوصي احکامات دي. لکه عام ورځو کې ټول خلک سبق وایي خو چې کله بیا د امتحان ورځې شي نو بیا ډېر سبق وایي که نه ځي. نو مطلب مې خبرې دا دی چې د خصوصي احوالو خصوصي احکامات دي. او دې سره سره څومره چې ورځ تېرېږي نو حالات خرابېږي، څومره چې زمانه سیوا کېږي نو قیامت ته نږدې کېږي او حالات خرابېږي.
او دا صرف د دې زمانه نه بلکې بخاری شریف روایت ته حضرت انس بن مالک رضی الله عنه فرمای چې اغیل صحابه کرام او نور خلق رالل او غي ته وی چې حالات خرابېږي حجاج بن یوسف دورو نو هغه ته فرمایل چې ما من یوم الا وبعده شر منه کمرس چې بل تیریږي سبانه رز راځي نو سبانه با د پرونه نه بتري سبانه رز به د پرونه نه زیاته خرابې او پدې کې چې کوم دینو د بچو لاره هغه قران او حدیث دی څومره مون قران او حدیث طرف ته توجه کو او د هغې نه د خپل بچو لاره معلومو او هغې باندې عمل کو نو مونږ ته به چې کوم دی نو د دې فتنې نه د دې حالاتو نه د وتو لاره معلومه شي او خو اوس ضروري دا ده چې په قران او په حدیث کې څنګه د عمومي احوالو احکام دي او د خصوصي احوالو هم احکام دي او خصوصي احوالو کې د ټول لومبني خبره ده چې مونږ ته خپل مقام معلوم شي چې اوس مونږ کم ځای کیو چونکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم الله رب العالمین را لېږلی دی نو هغې د اولی او آخري ټول علوم ورکړي دي د آخري زمانې په باره کې څه خبرې کېږي هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله ښودلی دي نو د آخري زمانې د احوال او مونږ باندې چې کوم دا زمانې د صورتحال دی دا نبی علیہ السلام ته الله ښولی دي او نبی علیہ السلام مونږ ته د دې په باره کې احکامات راکړي دي اوس د دغه احکاماتو معلومول په هغې باندې عمل زموږ ذمه داري ده او دا چې اوس مونږ په کم ځای کې یو د هغه نبی اسلام چې کوم احوال ویلي دي مونږ په کم ځای کې یو او مونږ ته څومره لاره پاتې ده څومره لاره مو واله او څومره لاره پاتې ده چې مونږ خپل منزل ته ورسو نو دیتا په حدیث کې چې کوم دی نو یعنې محدثین دیتا خارطة الامه وی د امت نقشه د امت خارطه د امت نقشه د امت سیاسی ادوار او دا چې کوم دی نو مسند احمد روایت ته مسند ابو داود روایت ته او دغه رنګې مشکات شریف کې دا روایت ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه نعمان ابن بشیر رضی الله عنه د حذیفه رضی الله عنه روایت ته نبی علیہ السلام فرمایل چې زه تر څو جمدی یم نو تاسو کې به نبوت او چې څه کله بیا وفات شم نبوت په ختم شي بیا به د هغې نه پس زما نایبین وي او خلافت په وي او زما د نبوت په شانتي به او بیا نبی علیہ السلام فرمایل چې د دې نه پس په ملک عاز وي یعنی موروثي حکومتونه وي پلار نه پس وي د زوی نه پس نوسې داسې حکومت او د دین دا به وي تر څو چې الله غواړي او بیا به د دې نه پس ملک جبري د زور زبردستۍ حکومتونه راځي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې د دې نه پس په بیا دوباره خلافت راځي خلافه علی منهج النبوه بیا راځي لکه څنګه چې مخکې خلافت اوس په بیا خلافت راځي نو په دې حدیث کې نبی اسلام د امت 15 ادوار ذکر کړ یو نبوت یو خلافت یو ملک عاز یو زور زبردستی ملک جبری او پنځم بیا خلافت موږ وګورو نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې حدیث پر انا کې نبی علیہ السلام فرمایل بل حدیث کې دی چې د خلافت زمانه به 10 کاله د ابوبکر رضی الله عنه سره پاسه 2 کاله د عمر رضی الله عنه سره پاسه 10 کاله او بیا چې کوم د عثمان رضی الله عنه سره پاسه 11 کاله او د علی رضی الله عنه سره پاسه 4 کاله نو د دې نه تقریبا 10 کاله جوړیږي نو دا خلافه علی منهاج النبوه د دې نه پس ملک عاز شروع شو عاز ویل کیږي عزا چکته ویل کیږي کاټ نه وته اردو کوي کاټ نه دا سی حکومت چې هغه په چک باندې خلق علی یعنی په زور باندې حکومت علی او دا چې کوم دی د بنو امیه دورو چې کله خلافت ختم شو د علی رضی الله عنه د وفات نه پس خلافت ختم شو د بنو امیه دور شروع شو نو په هغې کې د پلار نه پس زوی د زوی نه پس په نوسیو د یو خاندان حکومت بیا د هغه خاندان حکومت ختم شو هغې نه پس بنو عباس حکومت شروع شو د بنو عباس چې کوم دی نو تاتاریانو بغداد باندې حمله وکړه او بادشاه یې مړ کړو تاتاریانو حکومت چې کوم دی رالو او هغه هم ختم شو بیا د هغې نه پس سلاجقه سلطنت عثمانیه شروع شو تر د 1924 پورې سلطنت عثمانیه د 1924 نه پس سلطنت عثمانیه هم ختم شو او د سلطنت عثمانیه د ختمېدو وجوهات مختلفو
خو یو وجه چې کوم دی نو هغه دا وه چې د سلطنت عثمانیه کې دننه د کافرانو جاسوسان ورننوتي او هغې چې کوم دی نو دننه د هغې بنیادونه غورځولي او هغه جاسوسان یهودیان عیسایان او د مسلمانانو د اسلام د عالمانو د دیندارو او د باچا د مشیرانو په شکل ورننوتو او هغه خلافت کمزوري کړو. نو چې کله به سلطنت عثمانیه ختمه شوه نو د زور او زبردستۍ حکومتونه شروع شو چې په نوم خود جمهوریت دی، په نوم خود عوامو حکومت دی په عوامو باندې، خو په حقیقت کې د عوامو حکومت په عوامو باندې نه دی بلکې د یو مخصوص خاندان حکومت دی په خلکو باندې. یو خاندان ختم شي نو بل خاندان راشي، بل خاندان ختم شي نو بل خاندان راشي، او که یو خاندان هم نه نو یو غټ خاندان چې د فوج خاندان هغه حکومت کوي. د ټولې دنیا دا صورتحال دی او دنیا کې د حکومت 15 طریقې دي، 15 شعبې د هر ملک حکومت چلی. یو چې کم دی نو سیاستدانان دي، پولیټکس چې ورته وایي، پولیټیشنز ورته وایي، سیاستدانان. دویم چې کم دی نو ملیټري ده، یعنی فوجي نظام، فوجي حکومتونه، فوجي چې کم نظام دی. او دریم چې کم دی نو جوډیشري ده، عدالت دی. او سلورم چې کم دی نو هغه بیروکریسي ده، د 20 ګریډ افسران، 21 ګریډ افسران، کمشنران، د دې د لاندې خلک. او پنځم چې کم دی نو میډیا ده. نو دا 15 حکومت چلی حقیقت کې. دا نور خلک د دې ماتحت دي او دې 15 ته ریاست وي. نو بعض ملکونو کې حکومت چې کم دی نو هغه سیاستدانان چلی، په بعضو ملکونو کې حکومت هغه چې کم دی نو فوجیان چلی، په بعضو ملکونو کې حکومت هغه ججان چلی، لکه په مصر کې او په بنگلادیش کې به اوسه پورې 2 کاله. او په بعضو ملکونو کې چې کم دی نو بیروکریسي حکومت چلی، لکه په امریکا کې سینیټران، لکه اوباما شو د هغه نه مخکې سینیټران حکومت چلی. او دې ټولو سره میډیا چې کم دی نو هغه سپورټ کوي، د هر حکومت دپاره میډیا هغه کار کوي. او دا 15 حکومتونه د اقوام متحدې ماتحت دي او اقوام متحده په هغې کې چې کم دی نو 15 غټ غټ ملکونه چې کوم ته نیټو وایي، چې کوم ویټو کوي، ویټو ملکونه دي. نو هغه 15 ملکونه د هر څه کوي. یو فرانس دی، یو برطانیه ده، او یو پکې چې کم دی نو امریکا ده، یو پکې روس دی، یو پکې چاینا ده. دا 15 ملکونه چې کم دی نو ویټو ملکونه دي او دا ویټو 15 ملکونه د اقوام متحده چلی. نو اقوام متحده د لاندې دنیا ټول ملکونه دي، په هر ملک دا 15 شعبې کار کوي او د ټولې دنیا ملکونه هغه د دې 15 کسانو لاندې دي او هغه 15 کسان هغه متعین کول او لرکول هغه د اقوام متحده کار دی. او اقوام متحده دا 15 چلی. په دې 15 کې 2 چې کم دی نو هغه ډېر مضبوط دي، امریکا او روس. او دا نور دریو کې یو چې کم دی برطانیه هغه امریکې سره ده، او هغه چې چین هغه روس سره دی، او فرانس کله دی سره او کله دی سره. او اقوام متحده او د دې د 15 ملکونه دا چې کم دی نو 14 خاندان دي چې هغې ته رایل فیلډ وایي، غټ خاندانونه دي د یهودیانو چې هغې د ټولې دنیا په بینکونو باندې، د ټولې دنیا په خوراک باندې، د ټولې دنیا په اوبو په ډیمونو باندې، د ټولې دنیا په اسلحه باندې، د ټولې دنیا په جهازونو باندې، د ټولې دنیا په موټرو باندې، د ټولې دنیا په ریلونو باندې، د ټولې دنیا په چې کم دی نو په اسلحه باندې او په میزایلو باندې، په دې باندې او بارودو باندې، د ټولې دنیا په زراعت باندې، په تخمونو باندې د هغې قبضه ده د دې 14 خاندانونو. او دا 14 خاندانه چې کم دینو په دې کې زیات نه زیات ټول 1500 خلک دي. نو گویا کې حقیقت کې حکومت دغه 1500 خلکو دی، خو د هغې ماتحت خلک چې کم دینو هغه لاندې دغه 1500 خلکو ته ماتحت خلک چې کم دینو دا 15 ملکونه دي او د 15 ملکونو ماتحت چې کم دینو اقوام متحده ده او د اقوام متحده لاندې د هر ملک د 15 شعبې دي. او د هر ملک د 15 شعبو کې د اقوام متحده د اصولو مطابق
خلک ښودلی کېږي او لر کېږي چې هغوی څوک وغواړي نو یږدي چې څوک وغواړي نو هغه لر کوي او چې څوک هغوی سره مخالفت کوي د هغوی د پالیسۍ مطابق نه چلیږي نو که هغه دینداره دی که بېدینه دی هغه لر کوي لکه معمر قذافي بېدینه سړی دی که صدام حسین هغه بېدینه سړی و یا چې کوم دین نور باچایان بېدینو هغه یې لرې کړل چې تر څو پورې د هغې مفادو مطابق کار کوي نو هغه مني او چې د هغې مطابق کار نه کوي نو مني او د هغې مفادو کې ټول نه اولي مفاد هغه د اسرائیل قیام دی په داسې طریقه چې مسلمانان راویښ نشي او زمونږ د دې تحریک مقصد دا دی چې مسلمانان راویښ شي او هر کله چې یو تحریک شروع کیږي نو د هغه داسې د یو دوه درېو کسانو نه یو دوه درې ملګرو نه شروع کیږي او الله رب العالمین هغه بیا په ټوله دنیا باندې خوري خو لکه د ټول نه اول شي هغه د تیاره ختمول دي کومه دا تیاره ده چې موږ ته ځان معلوم نه دی هغه لاره ځان ته دپاره ښکاره کېدو لپاره رڼا کول دي او رڼا چې کومه ده نو هغې سره تیاره په خپله ختمېږي د تیارې د ختمولو دپاره ډانګونو د ضرورت نشته چې کله لاره مونږ ته واضحه شي نو بیا به مونږ په هغه لاره باندې ځو نو خلاصه دا شوه چې د امت چې کوم دا 15 ادوار دي نو اوس دوی کې مونږ په څلورم دور کې ملک جبري چې د زور زبردستي د یو څو خاندانونو حکومت دی او په هر ملک باندې بیا یو څو خاندانونه چې کوم دي نو مسلط دي او دا یو څو خاندانونو کسان په فوج کې وي د هغې کسان هغه په چې کوم په سیاست کې وي د هغې کسان هغه په بیروکراسي کې وي د هغې کسان په عدالت کې وي د هغې کسان په میډیا کې وي دغه خلک دي نو اوس د دې خلکو اوس د دې ملک جبري چې کوم دا حدیث کې راغلی چې زور زبردستي حکومتونه به نو د دې ابتدا هغه د خلافت په غورځېدو سره شوه چې خلافت راشي نو دا ټول شاته دا فلسفه به ختمه شي بیا به صرف نظام د قرآن او د حدیث نظامي نو د قرآن او د حدیث نظام کې بیا د طاقت سرچشمه هغه به صرف د الله رب العالمین کلام او د پیغمبر علیه السلام حدیثي نو بیا چې دی بس د شاته رقم نظام دی هر ملک کې 15 کسان او هغه بیا د اقوام متحده لاندې تابع دي او اقوام متحده 15 خلکو تابع 15 ملکونو او د 15 ملکونو 15 کسانو د خاندان دی هغې تابع دي او دغه خاندان د دجال تابع دي او دجال سره باقاعده رابطه کوي دا ټول خبرې چې ان شاء الله وکړي اجمالاً اشاره مو وکړي ان شاء الله روان درسونه کې به دا ټول خبرې واضحه کوو د هرې خبرې دلیل د قرآن او د حدیث نه او ان شاء الله د هغې وضاحت وکړو نو مقصد د خبرې دا دی چې د امت دا مونږ په څلورم دور کې یو اوس مونږه په 15م دور ته روان یو او دا یو قاعده ده چې کله یو کس د یو دور نه بل دور ته ځي نو هغه باندې سختي راځي لکه چې موسم بدلیږي د یخنۍ نه ګرمۍ ته نو ټوخي ورته به راځي د ګرمۍ نه یخنۍ ته بدلیږي نو ټوخي ورته به راځي سړی د یو ملک نه بل ملک ته لاړ شي نو سعادت یې څه ناڅه نقصان شروع شي نو دغه رنګې چې د یو حالت نه بل حالت ته ځي نو نقصان یې د ښځې چې حمل شروع کېږي نو الټۍ پې ولګي تکلیف ورته شروع شي او چې کومه د حمل وضع حمل کېږي نو هغه هم چې کوم دی نو ډېر پریشان خو بیا الله رب العالمین ثم السبیل یسره بیا الله لاره اسانه کي او وضع حمل وشي نو چې وضع حمل کېږي نو هغې کې ډېر غټ تکلیف وي حملت امه کرها او وضعته کرها نو چې کله وضع حمل وشي نو بیا چې کوم دی نو اوس امت د وضع حمل په مرحله کې حمل 9 میاشتې پوره کېدو واله دي او دا بل حالت چې کوم دی نو هغه راوتو واله دي او هغه حالت د امام مهدي علیه الرضوان پر راتګ سره دی او دا خلافت یعنی 15م دور عمرین د نبی علیه السلام دور بیا د خلفای راشدینو دور بیا د ملک عاص د بنو امیه بنو عباس او سلطنت عثمانیه دور او اوس د جمهوری حکومتونو دا دور دا څلورم دی دی پسې 15م د خلافه علی منهاج النبوه دور را روان دی نو د خلافه علی منهاج النبوه دور چې کوم دی نو بدې کې به ان شاء الله امام مهدي علیه الرضوان راځي یو خبره بنیادی ده
دیتا خارطة الامه وي، د امت نقشه، د امت سیاسی ادوار. دویم چې کوم دی دا نن سبا چې کوم صورت حال دی مونږ وینو، لکه مونږ هر کس تاسو هر مرګري هغه دا ویني چې د نن 10 کاله مخکې دا حالت نو، لکه د دې لپاره څه دلیل ته ضرورت نشته. د نن 10 کاله مخکې دا حالت نو، کم چې 13 کالو او کم چې 9 کال دی، او حالات راولي الله. د الله د خو او بد تقدیر دا د الله طرف نه دی. دنیا کې چې څه کېږي خو کېږي کو بد کېږي دا د الله په حکم او د الله په مشیت او د الله په اراده باندې کېږي. خو سره د الله رب العالمین خوشحالي وي او په بد باندې د الله رب العالمین خفګان وي. نو خلاصه د خبره دا ده چې دا فتنې کمې راځي، نو اوس مونږ دا خو د خوالي دپاره یو لار را روانه ده. دغه رنګي د بدۍ چې کوم دا زمانه د بدۍ ده، نو د بدۍ په زمانه کې مونږ په کمې زمانه کې یو. د دې هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم امت ته یو نقشه جوړه کړې ده. د عبد الله ابن عمر رضی الله عنه، د عبد الله ابن عمر ابن العاص رضی الله عنه، د حذیفه بن یمان رضی الله عنه، د ابو هريره رضی الله عنه روایت ته چې کوم په سنن ابي داود کې کتاب الفتن کې نقل شوی دی. دا غیر روایت حاصل ده چې په امت باندې بس 4 فتنې راځي. یو وګده فتنه، فتنه الاحلاس، هغه فتنه چې کومه د احلاس فتنه ده. صحابه تفوسو کو احلاس څه وي؟ نبی علیہ السلام وته وي فتنه هرب وحرب، چې د زغلولو فتنه وي، خلق بس غلی هرب یعنی زغلی به خلق، وحرب او د جنگ فتنه وي. او دویمه فتنه نبی اسلام فرمایل چې فتنه السرا وي، د مالداري او د پلانینګونو د پټو پلانینګونو فتنه. او دی باره کې نبی اسلام فرمایل دخنها من تحت قدمي رجل يزعم انه مني، وی دا فتنه با زما د اهل بیت یو کس راوچتیږي. فتنه باعث په اهل بیت یو کس هغه بداوي چې نبی اسلام د خاندان خو عمل به ټیک نه، اصل کې د نبی اسلام د خاندان سره عمل ټیک کېدل هم شرط دی. دا فتنه به داغه نه شروع کیږي. او درېمه فتنه به فتنه الدهیمای، تکه توره فتنه. نبی اسلام فرمایل يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، وی سړی په دې کې سار مسلمانی او ماخام کافری. او كلما سكنت من جانب طمت من جانب، چې یو فتنه به یو طرف نه ودرېږي نو بل طرف ته کولاویږي، یو طرف نه بندېږي بل طرف نه کولاویږي. لا يبقى بيت من العرب الا لطمت، د مسلمانانو او د عرب او د عجم او مسلمانانو یو کور وداسې نه چې دې فتنې نه خالی، هر مسلمان به دې فتنه کې راځي. او بل حدیث کې نبی اسلام فرمایي چې الا لطمته لطمه، هر مسلمان به دې فتنې سپېړه خوري. او بیا فرمایي نبی اسلام حتى يصير الناس الى فسطاطين، چې بیا به خلک 2 خیمو کې شي، 2 ګروپونو کې بشي. فسطاط ایمان لا نفاق فيه، یو ګروپ هغه به د ایمان وي، هغه ایمان والے کې منافقین نه. فسطاط نفاق لا ایمان فيه، دویم ګروپ به د نفاق والی باغی کې به ایمان والے څوک نه. او وی چې کله دغه فتنه راشي، دا حالت راشي، نو د دې نه پس په بیا چې کم دینو یو سورې پس د دجال فتنه شروع شي. نو دا 4 فتنې دي. بذل المجهود کې دا د ابو داود شریف شرح دا هغه کې خلیل احمد سهارنپوری صاحب کم چې حضرت مولانا شیخ الحدیث صاحب چې کوم پروفیسور علماء مصنف دی، دا هغه شیخ دی، دا هغه استاد هم دی، هغه فرمایي په بذل المجهود کې د حدیث لاندې چې دا لومبنه فتنه الاحلاس چې کومه ده، نو احلاس وی جمع ده د حلس. حلس ویل کېږي پردې ته، چونکې د کور نور سامان او هغه پرده چې کوم په دیوال لګېدلی، په کور باندې لګېدلی، نو هغه خلک لړکۍ نه ډېرې زمانې پورې. او دغه رنګي د کارپټ د لاندې د قالین د لاندې چې کومه کپړه شي دا د ډېرې زمانې پورې، نو دا فتنه د ډېرې زمانې پورې به د دې وجې نبی اسلام دې ته احلاس وي، یعنی یو داسې فتنه چې هغه د ډېرې زمانې پورې، هغې ته فتنة الاحلاس نبی علیه السلام وفرمایل. او بیا د هغې وضاحت نبی علیه السلام وکړو چې داسې فتنه به وي چې فتنة حرب وهرب، چې دې فتنه کې به جنګي او یو کس په د یو ځای نه بل ځای ته ځغلی،
عبد الله بن مسعود رضی الله عنه، عبد الله بن مسعود رضی الله عنه او ابو هريره رضی الله عنه دې باره کې فرمای چې دا فتنه بداسي چې دې کې با جنگي په عہده باندې چې ما ته مشري ملو شي، زما خاندان ته مشري ملو شي، ستا خاندان ته مشري ملو شي. بذل المجهود کې خلیل احمد سالمپوري سے فرمای چې د دې فتنې نه مراد هغه فتنه ده چې کومه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې په اخیری وخت کې شروع شو او اسود عنسی او مسلمه کذاب هغه د نبوت دعوه وکړه او بیا د ابوبکر رضی الله عنه د ابوبکر رضی الله عنه په دور خلافت په ابتدا کې چې نبی اسلام وفات شو نو د ابوبکر رضی الله عنه په دور کې خلکو ارتداد شروع کو، خلک مرتد شو. نو نبی کریم ابوبکر رضی الله عنه دا فتنې د ختمولو لپاره مسلمانانو لښکرې ولېږلې او دا فتنه چې کوم دی الله رب العالمین هغه ایثار کړ. دا فتنه بیا تیز شو چې کله عثمان رضی الله عنه بلویان رالل د مصر نه د عبد الله بن سبا په نگرانی کې دا یو يهودي چې ځان مسلمان ثابت کړو نو يهودي د عثمان رضی الله عنه شهید کو او صحابه کرامو کې اختلاف جوړ کو. دا فتنه روانه و تر دې چې بیا د بنو امیه هغه په اهل بیت باندې ظلم شروع کو او په مسلمانانو ظلم شروع کو او بیا دا فتنه نور تیز شو چې کله بنو عباس هغه ته حکومت ملو شو په بنو امیه ظلم کو او په اهل بیت هم ظلم کو او دا فتنه بیا نور تیز شو چې کله تاتاریان را ټول خلافت ختم کو او تقریبا 2.5 کاله په اسلامي دنیا باندې تاتاریان غالب او بیا دا فتنه روانه و تر سلطنت عثمانیه شروع شو. سلطنت عثمانیه کې دا فتنه روانه و تر دې چې 1924 رالو 1434 هجری او 1924 انګریزي کال هغه رالو. په مکه مکرمه کې او په مدینه منوره کې او په طائف کې د حسن رضی الله عنه د خاندان اهل بیت د هغې حکومت د ترکیو خو گورنر به د اهل بیتو نو هغې اهل بیتو په دغه زمانه کې پهلی جنگ عظیم وشو او دوسری جنگ عظیم شروع کېدو والو او څو کاله ورته و شل دېرش کاله ورته و. پهلی جنگ عظیم وشو لومبني جنگ عظیم او په هغې کې سلطنت عثمانیه ډېره زیاته کمزور شوه. نو یو خو د دننه منافقینو تاسو ته ما ووایي د بار نه دا چې کوم د عربو ملکونو د څوارلس ملکونو هغه زمانه کې دا ټول سلطنت عثمانیه ماتحت نو دغه 14 ملکونو کې دوی د قومیت په نوم باندې یو اواز اوچت کو چې موږ خو عرب یو او موږ باندې د ترکیان عجم مسلط شوي دي او دوی خو چې کوم دی نو قبرونو ته سجدې کوي او دوی خو په قبرونو باندې جبې جوړوي او دوی خو ذکر بالجهر کوي او دوی خو چې کوم دی د بخاری او مسلم مطابق روایت مونږ نه کوي نو په دې نوم باندې هغې چې کوم دی نو د خلکو اعتماد اخیستل شروع کړو او بیا چې کله دې ته تپوس وکړو د ګورنر په پټه انګریزانو سره ملو او دا خبرې وته چې دا امین بالجهر او رفع الیدین دا اختلافي مسلې وته انګریزانو خولي چې دا مسلې کوي او په 1924 کې چې کله بیا ترکی ته پته ولګېد نو هغې دې راوستو دا د الله بنده رالو او د حرم شریف ته کعبې په لمانځه لاس کېښود او قسم یې وخوړو چې ما انګریزانو سره تعلق نشته حالانکې انګریزانو دله 50,000 جنیحه ورکړې وې هغه ټایم د روپۍ نوم جنیحه و لکه نن سبا ریال دی هغه ټایم جنیحه و 50,000 جنیحه وله ورکړې وې او د هغه 50,000 رومه ډېر رقم و چې یو کس د کور خرچه به د ټولې میاشتې چې هغه به ډېر عیاشي کو ډېر خوراک به کو 12 جنیحه به وي یو غټې کومبې چې کور کې مثلا 40-50 کاله د هغې 12 جنیحه به کار کول او دې 50,000 روپۍ ورکړې او ټول بدوان عجم عرب دا یې راجمع کړل او د ترکي فوج ته قسم وخوړو خو چې کله هغې داسې بېغمه شو نو په هغې باندې حمله وکړه او هغه ټولې چې کوم دی نو شهیدان کړل او لومبنې چې کوم دی نو دا اعلان یې وکړو چې مونږ آزاد شو او زه د ټولو عربو بادشاه یم
التا حائل کې حائل یو سعودي او خار دی حائل په هغه حائل کې آل رشید او آل ثانی او آل تمیم داغي حکومتو دا درې وانه خاندانه دا د سلطنت د عثمانیه نایبانو دلته آل سعود لګیدو آل سعود دی په ګرګي کې اوسېدل کویت ته هغه ټایم کې ګریک وی د هغه ځای کې اوسېدل کویت دا عراق ما تحت یو خارو انګريزانو سره دی اتحاد کو انګريزانو سره اتحاد کو او د سلطنت عثماني خلاف بغاوت وکړو نو انګريزانو په حمایت کې دا کویتیان هغه ټایم کې رال نو دی الته پناه غشته و دی علي سعود نو علي سعود رالل او حمله وکړه په ریاض نن سبا چې کوم ریاض هغه زمانه کې نجدو په نجدو په حایل حمله وکړه او چې کوم مدد سلطنت عثمانیه ته پته راغلی مدد را دیګو نو پلارا دا کویت والو لګي دغه مدد ته کټ کو هغه مدد یلته مدد ولرونه لګو هغه پاتې شو نو دې دلته حکومت راغی نو بیا دا کس چې کوم دی دلته په مکه مکرمه کې چې کوم دا شریف حسین نومو شریف حسین هغه ته وی چې تا خو دا حکومت واغشتو اوس دا اولی کوم سره معاهده وکړه چې فلسطین به د يهوديان وي هغه ته دا خو ځنه کوم نو هغه جلاوطن کو او چې کوم دینو جرمني کې یو خار دی الته هغه خار ته چې کوم جلاوطن کو او بیا چې کوم دینو اټلی کې چې کوم د سلطان عبدالحمید خان جلاوطن کړو د سلطنت عثمانیه امیر خلیفہ دیم چې کوم دینو الته جلاوطن کو خو کما کله ځان ته بیا عربو بادشاہ ملک العرب به ځان ته وي بهرحال نو سلطنت عثمانیه هغه د دې شریف حسین باندې هم بیا علي سعود حمله وکړه او د دایم ختم کو او په دې طریقې سره خلافت عثماني ختم شو نو فتنه السراء د مالداري فتنه مال شروع شو پټرول راوته لازمکینا او حدیث کې راځي بخاری مسلم ترمذی ابو داود ټول کتب ذکر کړی دي د حدیث جبريل چې جبريل اسلام رالو قیامت علامات تاسو کو نبی اسلام تو فرمایل چې ما ته قیامت ته پته نشته خو علامات دادي چې په عربو کې با خلک په بلډینګونو کې فخر شروع کی او د عربو غرونه بوله کی هغه به یو ځای نه وګورځي بل ځای او د عربو په غرونو کې بس سورنګانو شي او هغه علامات هغه چې کوم نن سبا مونږه په خپل سترګو باندې وینو نو خلاصه کلام دا چې دغه د مالداري فتنه مال عام شو په مال باندې جګړه شوې په ځمکه باندې جګړه شوې مال باندې مقابله شو مسلمانانو مال عام شو او تر دې چې د انګريزانو د پاره جزيره العرب کولو شو او فتنه السراء مال زیردل دومره ډیر شو چې دا فتنه الدهیمات ورسېده یعنی لومبنه فتنه کې خو صرف د عقیدې جنگ د عہده جنگو په دویمه فتنه کې د مال جنگ شروع شو او د عزت جنگ شروع شو په خزمانه جنگ شو په ځمکه جنگ شو په مال جنگ شو او په لومبنه کې صرف د عہده جنگو او فتنه الدهیمات شروع شو نو د سلور جنگ شو د مال جنگ هم دی د عہده جنگ هم دی د خزې جنگ هم دی پس مکم جنگ دی او ورسره چې کم دی نو ورپسې د ایمان هم خطر شو د دنیا هم لاړه او اوس د ایمان باندې حمله ده دا فتنه اوس چې کم دی نو دوهیمه ټکه توره فتنې ته ویل کېږي دوهیمه دا چې کم دی نو د دوهم دا د ادهم تصغیر دی او دا چې کم دی نو دا سه فتنه دی ویل کېږي چې ټکه تور یا ادهم تک تور شي ته وي ټکه توره فتنه څنګه چې په تیاره کې سړی ته الله سخکاری نه خپل لاس وته نخکاری دا څه فتنه سړی ته حق او باطل نخکاری څوک حق دي څوک باطل دي هر څوک به وي چې زه حاکم او د دې فتنې ابتدا هغه په داسې انداز وشوه چې کله په سعودي عرب کې او په نورې دنیا کې چې کوم دی په سعودي عرب کې او په نور عرب دنیا کې صورتحال دا وشو
چې فحاشي عامه شوه او سینماګانې ډېرې شوې او چې کم دیندار خلک وو هغه ډېر پریشانه شو. نو یو کس و چې د هغه نوم و جهیمان، هغه هم په دې فتنه په دې حالاتو کې پریشان و او هغه د ابن باز او د هغې زمانې د غټو غټو علماو هغه شاګرد و. نو هغه دا چلو کو چې هغه مطالعه شروع کړه، چونکې د عربو دا یو ذهن دی چې یاره حدیث به ضعیف منو نه منو او صحیح به صرف منو، بخاري مسلم به منو او یو ذات یو څو کتابونه هغې ټاکلي دا ومنو، نور نه منو. نو د هغې نقصان دا راووتو چې هغه ذهن کې دا نقشه جوړه کړه چې امام مهدي به موږ په خپله په زوره جوړ کړو او هغه به راشي حرم شریف ته اعلان به وکړي، نو بس موږ به د ال سعود نو حکومت والو نو الله پاک مسلمانانو باندې رحم وکړي. د دې لپاره هغه چې کوم دی یو لښکر تیار کړو او یو کس و چې د هغه نوم محمد د پلار نوم عبدالله او د یمن نسب د یمن او اوسېدو په ترکي کې. دلته راغلی و سبق له مدینې منورې ته راغلی و، مدینې یونیورسټۍ کې سبق او عرب. نو هغه چې کوم دی دی تیار کو هغه ته زه انکار کو بیا بهرحال یو کس ما خوب لیدلی بل کس ما خوب لیدلی اته کاله دا خبرې پټې پټې چلې دی. آخر کې دی دا یو تاریخ مقرر کو چې 1400 هجری ایک تاریخ د ساره د مانځه ټیم چې دی باندې ان شاء الله موږ خلافت اعلان کوو او امام مهدي براولو. دی لاړو امام چې کوم دینو د تابوت په شکل کې دی اسلحه ویسله چې دا خزه تابوت دی خزه غری خزه دا او دا چې کوم دینو پای کې اسلحه ویسله او ورننه وتل او خلک خپل فوج خپل لښکرې د کعبې په مینارو کې او غیر چاپیره هم دغه کو خلکو باندې ته وی چې شابه او دروازې بندې کو خلکو یې شابه بیت وکي. دا امام مهدي راغلی څه خلکو تختیدل او څه چې کوم دین لو جنگ شروع شو 15 ورځې په کعبه کې مون بندو د فرانس فوجیان رالل او د نور ملکونو فوجیان رالل او چې کوم دینو هغه کسانی وشتل په کعبه کې په کعبه حرمت والا محرم ځای دی په هغې کې چې کوم دینو د مسلمانانو په دغه عبادتګاه باندې د مسلمانانو په یو عظیم ځای باندې چې ارض مقدس دی په هغې باندې یعنی یو کافر له تکلیف ورکول هم حرام دي او دی چې کوم دی بمباري وکړه او کعبې چې کوم دی نو هغې ته نقصان ورسېدو حرمینو ته نقصان ورسېدو او 14 ورځې په هغې کې مونږ نه شوې. بیا دا کسان گرفتار کړل دی ټول سه پانسي کړل سه چې کوم دی نو ذبح کړل او دا فتنه هغه سر ته ورسېده. نو د دې فتنې نتیجه دا راووته چې خلکو خو د امام مهدي په باره کې تعارف شروع کړو، د هغه په باره کې درس او تدریس شروع کړو، د هغه په باره کې چې کوم دی نو ځان خبرول شروع کړل. خو نقصان دا وشو چې امت مسلمه هغه منتشر شو او د دې په باره کې یو حدیث دی د داسې حالاتو په باره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د مسند بزار مسند احمد روایت دی چې یو ناروان نږدې شر دی او په هغه شر به د کعبې خپل خلک کوي ولن یستحل الحرم الا اهلو. د حرم بې حرمتي به نور څوک نه کوي، صرف به د کعبې خپل خلک د حرم بې حرمتي کوي. فاذا استحلوا او کله چې دی د کعبې بې حرمتي شروع کی نو فلا تسأل عن هلکة العرب، نو بیا تاسو د عربو د هلاکت تپوس مه کوئ چې څومره زر به عرب هلاکي. نو د عربو هلاکت شروع شو. اوس وګورو د 1979 کې دا واقع شوی وه. د 1979 پسې فوراً 1979 کې د دې واقعې نه فوراً پس په ایران باندې خمیني حمله وکړه او په 1979 کې په ایران خراسان باندې په افغانستان باندې روس حمله وکړه. عربو اتحاد رالو روس ته هم د روس خلاف جهاد په شکل کې افغانستان ته هم رالو، پاکستان ته رالو او دغه رنګې د ایران خلاف چې کوم دی نو صدام او د عربو نور خلک هغه راجمع شو او د ایران خلاف جنګ وکړو. اوس د عجیبه مشابهت ته وګورئ، 1988 کې د افغانستان جنګ هم سر ته ورسېدو او په 1988 کې د ایران جنګ هم سر ته ورسېدو.
د افغانستان په جنگ کې مسلمانانو ته فتح ملو شو او د ایران په جنگ کې عراق ته فتح ملو شو خمینی په هغه کال مړ شو او ایران ته فتح ملو شو عراق ته خو عراق په کویت باندې حمله وکړه التم خانه جنگي شروع شو او افغانستان کې واپس کې خانه جنگي شروع شو د افغانستان د مسلې لپاره هم امریکا رااله او دغه د مسلې لپاره د عراق او د کویت چې کوم جنگ شروع شو دغه د مسلې لپاره هم جزیره العرب ته د امریکای فوج را دن نشو 2,50,000 فوج را دن نشو او 150 چې کوم دینو داغي دلته چې کوم دی 150 بیسه کولو کړل کیسه مختصر ده چې او 2000 کې په افغانستان هم لو شو او په 2003 کې په عراق هم لو شو او دوانه چې کوم دینو ختم خو الله رب العالمین مسلمانان راوي خول غختل د الله مشیت او د الله قدرت چې مسلمانان راوي شي نو د مسلمانانو راوي خول هغه په جنگ سره کیږي مسلمان هغه په سکون او په اطمینان په حالت کې راوي خيږي نه د دې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په 14 کال ژوندۍ کې 56 پیری چې کوم دینو 23 پیری په خپل وته او نورو کې چې کوم صحابه کرام لخر لګل نو دا هغه راوي خول لپاره چې کوم دینو د جنگ هغه لوبه شروع شو او جنگ هغه عربو ته ورننه وته اول مصر کې چې کوم د حسنی مبارک حکومت هغه را پرې وته بیا چې کوم دینو په تیونس کې حکومت را پرې وته مراکش کې حکومت را پرې وته په یمن کې حکومت را پرې وته او په لیبیا حکومت را پرې وته او د ټول نمخ کې خو عراق را پرې وته او وم شام را پرې وته او دا غي نمخ کې الجزائر را پرې وته او پسې اوس یو څو کاله مخکې سودان را پرې وته او پاتې چې کوم دینو قطر دی او کویت دی بحرین دی او سعودي سلور پاتې اته پکې اته چې کوم دینو هغه وای او دا صورتحال عجیبه پدې دي چې دغه جوهیمان د دې حالت نه پس چې کله په حرم باندې په 1400 هجری کې حمله وکړه او جوهیمان تحریک چې کم دینو هغه اوچت شو هغه نه پس فورن تاسو مو په عراق حمله وشو فورن په ایران حمله وشو فورن په افغانستان حمله وشو او دوانو کې امریکای چې کم دینو هغه مسلمانان سره مدد وکړو او بیا دوانو کې مسلمانان ته فتح ملو شو او امریکای دغه مخالفت وکړو او مسلمانانو باندې په عراق باندې بمباري او په عراق قبضه او په افغانستان بمباري او په افغانستان قبضه اوس په افغانستان او عراق مسله نه ده نو دا ارڅ اچانک شو یقینا الله رب العالمین دې کې حکمت دی او د حذیفه بن یمان رضی الله عنه یو روایت دی پاره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم حذیفه رضی الله عنه ته فرمایي چې دا فرمایي چې ویح هذه الامه وی د دې امت لپاره هلاکت دی من ملوک جبابره الدم ملک جبريه وي کنه د ملوک جبابره نه د زور او زبردستۍ د حکومتونو د ظالمانو بچایانو کیف تخیفون چې دي څنګه مسلمانان یری ويقتلون او مسلمانان قتل کوي الا من اظهر طاعتهم مگر هغه چې کوم مسلمانان د هغه اطاعت ښکاره کوي فالمؤمن التقي يصانعهم بلسانه ويفر منهم بقلبه عام مسلمان چې کوم مسلمان دا وی چې الله پس مکه د الله قانون نافذ کې کونه نافذ نه زستا خلاف jihad کوم نو داسې خلک پری دي کومونځو پټکی او روزه او زکات او حج او تبلیغ او مدرسه او دغه کې نو ټیک تا حکومت غواړي او د الله زمکه الله نظام غواړي بیا نشته د حدیث کې دا بیان شو كيف يخيفون ويقتلون المسلمين الا من اظهر طاعتهم دا غي طاعت ظاهر کې بس ټیک تا فالمؤمن التقي مؤمن متقي بندا يصانعهم بلسانه فجب خو غي سره وی جتا جوړ خمول ابتداء اسلام قله دا چله هو يفر منهم بقلبه لکه باغین نفرتي وی تر دې
چې الله رب العالمین با اراده وکي او چې کله الله اراده وکي دا غیر پر ډیر په مزه الله رب العالمین اسباب برابري لکه الله رب العالمین د بنی اسرائیل د کامیابی اراده وکړه نو دا غیر پر الله رب العالمین څوک پیدا کړل موسی علیه السلام او د موسی علیه السلام د پیدایش نه مخکې ول دشمنانو ته خبر ورکو چې یو دشمن هم پیدا کېدو والده او دا غیر پر هغه چې کوم کوششونه شروع کړل وایذ نجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم ويستحيون نساءکم وفي ذلكم بلاء من ربکم عظیم مسلمانان مشمان قتلول ولی چې موسی علیه السلام پیدا نشي او هغه ته چوي خپل جادوګرانو وته وي او جادوګرانو ته کو الله نه غوښتل نه پته وته لګیدا نه الله غوښتل نو پته وته ولګوله او دا پته وته سره پاره ولګوله زموږ استاد د عبرت ته پاره چې الله غوړ یو شی راوچتای اگر چې مسلمانان قتل شي ماشومان قتل شي بیا هم الله ماشوم به پیدا کوي او د چا په کور کې بیل وي د فرعون په کور کې الله پاک فرمایي ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض وی کله چې موږ اراده وکړو چې پزماکه کې کم خلک کمزوري دي هغه له تقویت ورکو هغه مضبوط کو ونجعلهم ائمه او هغه د ځمکې امامان جوړ کو ونجعلهم الوارثین او د ځمکې وارثان جوړ کو نو چې کله موږ اراده وکړو هغه بیا لار برابرو نو موسی علیه السلام پیدا کو موسی علیه السلام د فرعون په کور کې لوی شو موسی علیه السلام چې کوم دینو قبطی قتل کو موسی علیه السلام چې کوم دینو بیا لاړو هغه مدین ته موسی علیه السلام مدین کې اتکاله تیر کړل بیا یې خر سره شعیب علیه السلام سره لس کاله پوره کړل بیا چې کوم دینو بزیره روان کړي او الته چې په لار ورسېدو نو الله وتا په لار کې چې کوم دینو کوه تور نو رڼا رااله نو ویزه خزه ته وی خزه حامله ویزه رڼا ګورم چې راشم تعالی رڼا ګورم چې کله لاړ الله رب العالمین وحی ورکړه او بیا چې کوم دینو رالو نو الله اراده داسي نو دا الله اراده کوي د مسلمانانو د ټیکولو نو جوهیمان حمله وکړه د جوهیمان د حمله نه پس په افغانستان حمله شو په هغه کال په 1979 کې حمله شو په 1979 کې افغانستان په 1979 کې په ایران افغانستان فتح شو ایران فتح شو د عراق فتح شو عراق باندې حمله وکړه او په افغانستان حمله وکړه خو چې هغه ګناه کو الله رب العالمین په شام کې گیر کړ په شام کې کفر گیر شو او حدیث کې دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم دین روایت دی د ابو هريره رضی الله عنه او د ابو هريره زوم سعید بن المسیب رحمت الله علیه هغه فرمای ستكون فتنه بالشام اولها لعب الصبيان وی په شام کې به یو فتنه راوچتېږي او د هغه فتنې ابتدا به د ماشومانو د لوبو ټوکو نه کېږي ماشومان به ګپ لګوي او د هغې نه به فتنه جوړه شي کلما سکنت من جانب طمت من جانب اخرى چې یو طرف نه بندي بل طرف ته به کولاویږي فلا تتناهى ودرېږي به هغه فتنه نه حتی ینادي مناد من السماء چې د اسمان نه به اعلان کېږي چې الا ان امیرکم فلان ستاسو امیر پلان کې دی ځان ورسوي هم مکې ده اوس مونږ د شام د دې فتنې باره کې وګورو نو څنګه چې د شاته احادیثو په رڼا کې دا زمانې د حالات دغه دي نو د شام د فتنې د بي بي سي رپورټ دا دی بي بي سي چې کوم د نیوز چینل دی غټ هغې رپورټ دا دی وی په شام کې یو علاقه د درعه دان را عینها په درعه کې چې کوم دی یو مدرسه د مدرسه الاربعین په هغې کې چونکې د مصر کې د بشار حکومت پرېوتو نو څنګه چې دلته مونږ لیکو گو عمران گو نواز گو نو هغې په دیوالو لیکل ارحل یا بشار اردو کې معنی ده چې زه عمران زه بشار زه جاءک دور یا دکتور دا بشار د سترګو ډاکټر دی نو جاءک دور یا دکتور ډاکټر ستا تا موده ختمه شو شابه ځه جسو والا وی کتل دا چا لیکلي دی ماشومان راوستل ګوتې ته کټ کړې اسکول ونړو مور پلار رالل احتجاج شروع کو او احتجاج هغې په بمباري وکړه احتجاج سیوا کېدو ټول اوس روس هم راننوتو ټول ایران هم راننوتو ترکي هم راننوتو یو ختمېږي بل شروع کېږي یو ختمې یو طرف نه هم دا فتنه ودرېږي نه فتنه روانه ده او دا فتنه به حدیث کې راځي چې امام مهدي علیه الرضوان ختم نو خلاصه دا ده د دې اوسه پورې چې کوم سبق مونږه ووی د هغې خلاصه دا ده چې د امت 15 ادوار دي
یو د نبوت زمانه ده د نبی اسلام وفات نه پس هغه ختم شوه، یو د خلافت علی منهاج النبوه زمانه ده چې 10 کاله وه ابوبکر عمر عثمان او علي رضی الله عنهم اجمعین د هغې حکومت و. بیا بنو امیه او د بنو عباس زمانه او د سلطنت عثمانیه زمانه وه، او ورپسې څلورمه د اوسنۍ زمانه د ملک جبري د زور زبردستۍ حکومتونه، او پنځم به انشاءالله خلافه علی منهاج النبوه د امام مهدي په قیادت کې راځي. او څلور فتنې، لومبنۍ فتنه فتنه الاحلاس، یعنی ډیره طویله فتنه چې کومه د نبی علیه السلام د زمانې نه، د ابوبکر رضی الله عنه زمانې نه، د عثمان رضی الله عنه، د عمر او د علي رضی الله عنه زمانې نه تر د 1924 پورې فتنه وه چې ډیره طویله فتنه وه. او بیا چې کومه فتنه السرا د مالدارۍ فتنه، او ورپسې چې کوم دی نو فتنه الدهیمه چې کومه د جوهیمان د واقعې نه پس تیزۍ سره شروع کېدو واله، او د 2011 د شام د حالت نه پس نور تیزۍ سره شروع کېدو واله، او د دې فتنې اختتام په فتنه الدجال دی. د دې څلورو فتنې او 15 ادواره د دې حاصل دا دی چې زمونږ ذمہ داري هغه اوس د دې فتنو نه او د دې حالاتو نه خلق خبرول، او دا کم درس چې مونږ وکړو نو د دې درس په رڼا کې به را روان انشاءالله چې کم دروس دي نو د هغه دروسو نه به مونږ دا انشاءالله معلومو د قرآن او د حدیث د نصوصو په رڼا کې چې امت په د دې حالاتو نه وځي څنګه، او د هغې د وتو دپاره د قرآن او د حدیث طریقه څه ده، ځکه چې حالات راوستې الله دي، او د حالاتو نه وښکو دپاره لارم الله ښولې ده، او د دې حالاتو نه مونږ وباسیم الله، خو الله صرف دا ګوري چې څوک زما په طریقه باندې، زما د نبي په طریقه باندې عمل کوي. لکه فرعون خو ډوب الله کو، خو بني اسرائیل ته خو چې کوم دی بیا دا ووایي چې تاسو جهاد وکړئ، هغوی ودی چې یا موسی فرعون ډوب الله کو، تاسو ډوب کو، نو جهاد هم تاسو وکړئ، فذهب انت وربک فقاتلا ان هاهنا قاعدون، موږ به دلته ناست یو او تاسو جهاد وکړئ. نو د دې خبرو مقصد دا دی چې مونږ ته خپل لاره معلومه شي، او مونږ په کوم ځای کې یو دا راته معلوم شي، او د فتنو په میدان کې مونږ په کوم ځای کې یو دا راته معلومه شي. آینده دروسو کې به انشاءالله دا ټولې خبرې واضحه کیږي چې د امت د حالات د ټیک کېدو دپاره بنیادي کردار هغه د امام مهدي علیه الرضوان دی. امت به ټیک کېږي په خلافت سره، او خلافت پر راځي د امام مهدي په قیادت کې. نو د امام مهدي د پیژنګلو علامات څه دي؟ 75 علامات دي، د علامات شخصیه وي، 15 علامات د امام مهدي علیه الرضوان د پیژنګلو لپاره زمانه پیژندلی چې په کومه زمانه کې مهدي راځي، هغه علامات زمانیه دي. امام مهدي په کم علاقو کې څنګه طریقې کار به علامات مکانیه دي. د امام مهدي علیه الرضوان په زمانه کې به د فضا او د ځمکې د اسمان د سمندرونو د نور د سپوږمۍ څه حالات دي، او د مسلمانانو د حالت پسې د علامات کونیه دي، تکوینیه علامات دي. او دغه رنګې د امام مهدي علیه الرضوان په زمانه کې به د ملکونو د سیاست څه اندازي، او امام مهدي په کم انداز راځي، دغه علامات سیاسیه دي. او علماء له په کم انداز سره کار پکار دی، دغه علامات شرعیه دي. نو دا چې کوم شپږ علامات دي انشاءالله را روان به دا انشاءالله په دې باندې به تفصیلي خبره کوو. کومه خبره تاسو پوه شوي نه یا سید اشکال یو خبره کې تاسو تپوس کولی شئ. دا جوهیمان که تاسو نوم واخلئ د فرقة الجوهیما چې شروع کېدله کوم وخت نه، دغه ځای پوهېدلی شم چې دا څوک و، دا څنګه شروع کړه؟ ما تاسو دا عرض وکړو چې په سعودي کې سینماګانې ډېرې زیاتې شوې، په سعودي کې فحاشي ډېره عامه شوه په هغه زمانه کې، په 1970 کې، او د ښځو تعلیم هغه چې کوم دی نو عام شو، ښځې به بې پردې سکول ته تلې، او انګریزان به د دغې ښځو نه ماشومانو جینکو نه انټرویو دپاره حکومت ته تلل. د بي بي سي رپورټ دی په هغه 1970 کې، چونکې مال اسباب هغې سره ډېر و، پټرول ډېر و، نو فحاشي او اوریاني دغه ډېره شوه. ښځو به چې کوم دی نو هغه په پینټ شرټ کې ګرځېدې، اوس خو بورکه کې ګرځي، عبایا کې ګرځي، هغه زمانه کې پینټ شرټ کې ګرځېدې.
نو چې کوم دیندار خلک وو هغه دې طرف ته متوجه شو چې الله دا حالت ټیک کی نو جوهیمان هم دې حالت طرف ته متوجه شو چې دا حالت زه ټیک کم نو هغه تکاله مطالعه وکړه او دا هغه تو کالو په نتیجه کې هغه ته دا خبره ذهن ته رااله چې دا به ټیک امام مهدي خو چونکې هغه حدیث ضعیف منونه هغه علامات منلنا او دا هغه ذهن کې دا چې دا به مهدي په زور زر راولم او دا علامات زماني او مکانیه ده منلنا نو بس هغه چې کم دینو په دې طریقه کعبه ته بوتانو دغه وردن نکړه اسلحه وردن نکړه د مړي د قبر د مړي هغه تابوت په شکل کې او هغه ټول خلک ځان له تیار کړو خپل مرګري او اعلان وکړ نه غي پکار دا سعودي حکومت له استادانو ابن باز نو خلکو پرانا کې دا سړی منی کې بس راولي نه غي په کعبه باندې بمباري شروع کړه نو ان شاء الله دا اجمالی خبره ده دا په تفصیلی انداز کې ان شاء الله علامات زمانیه کې بدا راځي عراق خبره به علامات زمانیه کې بیا راځي او د شام خبره به علامات زمانیه کې راځي او ان شاء الله د کویت خبره د علامات زمانیه کې به راځي د افغانستان جهاد د علامات زمانیه کې راځي نو ان شاء الله علامات زمانیه کې به دا ټول خبرې تفصیلی وایو ان شاء الله استاد زين کې څه خبرې اخلاص چې موږ دا د کریم اسلام د دور شروع شوی ده دې سره بیا خپل په تمه شو کنه دا ختم شو بل بیا شروع شو دې دا دور چې کوم نه دا د واسه دا د نبی اسلام زمانه نه شروع شو په اخیری زمانه کې فتنه ارتداد په شکل کې بیا چې کوم دینو مسلمه کذاب او د اسود عنسی د نبوت په شکل کې او بیا چې کوم دی دغه په زمانه کې شروع شو د ابوبکر رضی الله په زمانه کې فتنه ارتداد په شکل کې او بیا د عمر رضی الله په زمانه کې نه و او د عثمان رضی الله په زمانه کې بیا شروع شو په بل شکل کې عثمان رضی الله په هغه فتنه کې شهید شو بیا د علی رضی الله په زمانه کې شروع شو جنگ صفین او جنگ جمل په شکل کې بیا د خوارج جنگ په شکل کې شروع شو مختلف فتنه یو په مختلفو شکلونو کې چې کم دینو بدلیدا او راتله به تر دا د وحدی جنگو اخلاص وسجا چې کوم نه فتنه السراء فتنه السراء د مالداري سرا خوشاله ته وي کنه سرور ته وي خوشاله ته وي دا شریف مرکشی ته حسین دنه شو او دغه رنګي بیا د فتنې نه پس پټرول هم راووتل کنه تاسو مو وی شروع کېدو وجه سو څنګه طریقه سره تاسو ته کیسه مو وکړه